نن سهار مې چکن والا اوملیټ پخولو نو سوچ مې وکړ راشه چې خپل د یوټیوب فیملي سره هم دا زبردسته ویډیو شیر کړم. ډېره زبردسته او ساده طریقه ده. ویډیو تر اخر پورې وګورئ. دلته کې ما د ټولو نه لومړی پیاز واخیستل، واړه ول مې کټ کړي دي ډېر زیات، ورسره مې شین مرچ کړي ډېر زیات وړوکي باریک کټ کړي دي، ورسره مې ټماټر کټ کړي دي په ډېر وړوکي او چکن مې هم دلته کې صرف یو پیس اخیستی دی او مې وړوکي کټ زره کړي دي. دوه مې ورسره انډې واخیستې، مالګه مې هم دلته کې د مخکې نه اخیستې ده. بیا مې لومړی دا انډې په یو باول کې واچوي او چمچې سره مې ښه ښکلي میکس کړي. د دې لپاره تاسو د چکن جدا پخولو ضرورت نشته، خو کله چې تاسو کور کې د چکن سالن پوخ کړئ او هغې کې درته یو دوه بوټیانې پاتې شي نو د هغې نه یو نوې ریسپي تیارول ډېر غټ کار کوي. بیا د دې نه پس ما دا انډې میکس کړي دواړه او د پیاز، ټماټر او چکن مې واچولي او دوباره مې ښه صحیح طریقې سره میکس کړي چې دا ټول هر څه دې کې صحیح میکس شي. دا ډېره اسانه طریقه ده، ډېره ښکلې طریقه ده. په دې طریقه چې تاسو اوملیټ پخوئ نو یو خو به هغه راځي هم ډېر زیات ښکلي، ذایقه به هم ښکلي، بل دا چې ستاسو بچو ته ستاسو کور ته به دا ډېر زیات خوښېږي. امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو هم خوښېږي. دا طریقه خامخا وکړئ ځکه چې ډېره ښکلې طریقه ده او بل دا چې اسانه طریقه ده. د دې دپاسه ما لږه شانته کې سالن مساله هم واچوله، ستاسو خپله خوښه ده، کاچور غواړئ واچوئ پکې او که نه خپلې ذایقې سره دا پخول غواړئ نو بلکل ما سره پکې بېشکه څه مسله نه کوي. دلته کې رانه غلطي وشوه، ما وی که ویډیو مې کلو کړې ده او انډه مې په تبدي باندې واچوله، خو افسوس چې هغه ویډیو نه وه کلو شوې. خو بیا هم دلته کې تاسو کتی شئ کم جو د انډې هغه و ما په طبقي باندې واچو. دا اوس د لاندې نه ښه پورې پخېږي چې د دې یو سایډ پوخ شي نو الله غیب بیا په دویم سایډ باندې اړوو. لږ غوندې کې انتظار به ورته کوئ ځکه که اکثره مونږ خلک انډه دویم طرف ته اړولو باندې لږ جلدي وکړي نو هغه بیا ماتې شي. دا اوس دلته کې تاسو کتی شئ دا ما په دویم سایډ باندې واړوه، اوس به په دویم سایډ هم پخې شي. دا یې واخلئ ماشاءالله دومره زبردست ښکلي اوملیټ پوخ شو او ښه ښکلي روغ صحیح سلامت راغی. امید لرم زما د کتونکو به دا ویډیو خوښه شوې وي. تینکس فار واچینګ.